تپوس وکړه لکه زه خو ستا ملاقات لرالم ته څه کوې وایي زه او بادشاه چې د په سفر روان دی هغه سره ځم خوښه دی نه ته هم ځان سره چکر باندې بوځه سیل به وکړو ډېره ښه ده زه چې ځم ده سره په سفر روان شو وایي چې لږ غوندې د کلي نه بار ووتو یو مزېدار ښایسته باغ راغی خو هغه باغ کې دننه یو ډېره ښایسته ښکلې باغچه ده پکې چینې دي او ولي دي پکې بادشاه هم هغلته کې هغه خیمې ورته ښخې شوي دي هغې کې کوز شو وزیران هم خپلې خپلې خیمې دي او لوی لښکر د بادشاه سره تللی دی زه په دې سوچ کې یم چې بادشاه به دې علاقې ته ښکار نه راغلي د بادشاهان وزیران اکثر په ښکارونو پسې ګرځي یا به بل څه مقصد یې وینو وایي ما ته هغه وزیر وایي هغه دوست چې ته زما پر خیمه کې کښېنه تماشه کوه زمونږ ورځو بادشاه له او چې کله زه اوزګار شم بیا به راشو ګپ شپ لګو وایي زه د هغه وزیر صاحب په هغه خیمه کې پرېوتم او وزیر لاړ بادشاه له کوی تماشه م کومه چې دا بادشاه څه کېدل وایي د دې باغچې په دې منځ کې ښایسته باغچه د مزېدار اعلی هغې کې یو مزېدار محل نما یو خیمه د ښایسته اعلی وی ګورم یو ډله د دې بادشاه د دې خیمو نه ووته او هغه د باغ په دا منځ کې چې کوم محل دی او کوم د خیمه ښایسته ښکلې خیمه لګېدلې ده هغې له ورغله او تو راتو شو دي واپس راځي بله ډله لاړه بله لاړه ښځې هم لاړې بوډاګان هم دي فوج اخره کې د فوج هغه چاقو چوبند دسته هغه هم لاړه تو راتو شو هغه سلوټونه پریټونه مریټونه یې وکړل بادشاه سره د وزیرانو ورغې یو ډله ځي او بله راځي یو ډله ځي ورته کې ویرته هم کوي څه الفاظ هم وایي وایي چې ماښام شو هغه وزیر ستړی ستومان راغی ما سره هغه خیمې ته راننوته ما ورته ویل چې وروره دا څه چل دی زه خو په دې قصه دې پوه نه شوم دا خیمه کې دننه څه شی دی او دا یو ډله ده بله ډله ده بله ده دا تاسو دلته څه کول ما خو دا خیال وکړه تاسو څه ښکار له یا څه هسې مشغوله له ګپ شپ له راغلې دا څه شی دی دا بادشاهان ګورې هوښیار نه کله کله بعضې هوښیار یې اکثر قمقل او دا قمقلتوب وجه هم درته وویل ګوره چې زه یو خبره وکړم نو چې غلطه مې د خولې نه وکړي نو بل سړی راته ووایي لکه دا خبره دې غلطه وکړه نو ما ته هغه خپله غلطه معلومه شي او دې خلکو د خولې نه خو که غولې بوځي نو وایي جي سر ټیک وی هر څومره که غلطه خبره هم کوي او کروانه خبره هم کوي څوک یې د سمې شته نه چې ورته وایي چې کاکا دا خبره دې غلطه وکړه نو د هغه ته د خپلې غلطې او د سمې پته نه لګي او دا ټولې خبرې چې زما دا ټولې ټیک برابر روانې دي نو ویره د موږ د بادشاه د عجیبه غوندې سړی دی د ده زوی یو امر شوی او دا په چمن کې په دې باغچه کې دننه چې دا ته څه وینې دې کې د هغه قبر دی وایي مونږ کال په کال راځو وایي تا چې دا لومبۍ ډله وکړه وایي دا د حکیمانو د ډاکټرانو ډله وه د ټول روم ډاکټرانو او حکیمانو طبیبان د هغې زمانې روم کې لوی طب هم وایي دا ټول ورشي او د بادشاه د دې زوی دې قبر ته ودرېږي او چې کوم مشر حکیم دی لوی طبیب او ورته وایي چې د بادشاه زوی مونږ په تا پسې ډېر خفه یو ته مړی بادشاه هم خفه دی او مونږ ټول طب د روم هغه ډاکټري او حکمت هم راوړی دی که ته په ډاکټرۍ او په حکمت جمدې کېږې نو زمونږ حکمت حاضر دی مونږ ستا علاج کوو چې تا واپس جمدې دارو درمل هر څه شته خو افسوس د مرګ دا بیماري داسې بیماري ده چې دا په دارو په درملو ګورې نه دي داسې درونو که نه ډاکټر ته په میز به مریض پروت او یو ډاکټر بني د هغه ډاکټرانو هغه پوره بورډ به ورته ګیر چاپېره ولاړ وي او ستا به ته وکړي چې څوک یې نشي بچ کولی دغه ډاکټر چې مري دا ساینسدان چې مري دا د امریکې صدر چې مري دا څوک د مرګ نه بچ کولی شي نشي بچ کولی افسوس دا دی چې د مرګ دا بیماري داسې بیماري ده چې د دې نه په دارو څوک نه جوړوي نه یو حکیم بچ کولی شي او نه طبیب نو موږ بېوسه دا ډله راشي بله ډله لاړه شي دا ټول مالداران دي هغوی سره قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر او دولت وړي په ښکارو کې دغسې نیولي ای د بادشاه زویه موږ درپسې ډېر خفه یو موږ بلا مال او دولت راوړی که ته په پیسو په مال او په دولت او په سرو په سپینو په لال او هیرو جواهراتو جمع دی کېږي هغه دا دی حاضر دا
دا ټول ورکو خو که تاله ژوند څوک درکوي خو افسوس چې د مرګ معامله دی د هغې ذات سره ده چې هغه په پیسو څه کوي په لالونو په جواهراتو څه کوي خو په خپله خلکو له ورکوي نو مرګ چې راشي په پیسو هم نه رسو کېږي او نه د الله پیسو ته حاجت شته موږ بېوسه یو بل وسه موږ خو بېوسه یو بله ډله د سپینګیرو ورشي بوډاګانو سپینګیري د بادشاه زوی مونږ ټوله جرګه راوستې ده ځکه جرګه کې خلک سپینګیري بوځي څومره د روم سپینګیري او مشران د جرګو خاوندان هم راوستي دي په جرګه راغلي یو الله لا چې تا الله واپس جمدي کې ځکه بادشاه مونږ درپسې ډېر خفه یو خو افسوس معامله دی د مرګ د هغې ذات سره چې هغه په دې کې د چا جرګې هم نه مني مونږ بېوسه یو بله ډله چې تولید نو دا هلکان او جینکۍ خشته چې څومره په روم کې حسن او خشته هلکان او ښکلې جینکۍ و د هغې بادشاه سلامت موږ د ټول روم حسن راوړی دی که ته په حسن او په ډول جمع دی کېږي زموږ حسن تا نه قربان زموږ ډول قربان خو افسوس دی چې معامله د هغه ذات سره چې هغه د چا په حسن څه نه خشته پرېږدي او نه خیچن پرېږدي نه ښکلې پرېږدي او نه بدرنګ پرېږدي خو چې ټیم یې راغی دواړه چپه کوي وی اخره کې هغه چاق و چوبند لښکر لاړ شي هلته هغه سلوټونو پریډونو کې او د هغې چې کوم مشر جرنیل دی هغه ورته مخامخ ودرېږي ای د بادشاه زویه موږ ټول د روم طاقت راوستی که ته په جنګ جمدی کېږي نو زموږ دا ټول لښکر تا نه قربان ځان وجنو خو تا جمدی کوو افسوس معامله د هغې ذات سره چې د هغه په مقابله کې د دنیا طاقت د ماشي د وزر برابر قیمت هم نه لري وی بیا بادشاه ورغی سره د وزیرانو چې بادشاه سلامت ما جرګه راوسته دولت مې راوړه حسن مې راوسته طاقت مې راوسته ډاکټري او طبابت مې راوستې ته به جمدی شې خو بچی موږ ټول بېوسه یو آینده کال پورې تا باندې سلام وی دا کال په کال موږ دا چل کوو راځو حسن بصري رحمه الله وی چې دا خبره مې واورېده وی ما هغه د روم وزیر ته ووایي چې دا خو هلکه د ما په دې زړه یو نقشه پیدا شوه واقعي مرګ خو را روان دی د بادشاه زوی ته نه بچ کېږي موږ به دې څه بچ شو او واقعي چې مرګ راشي نه په پیسو خلاصېږي نه په طاقت خلاصېږي نه په کلاشنکوف خلاصېږي نه په جرګه او نه په طب نه په علم نه په ډاکټرۍ په یو شي نه خلاصېږي هغه ټایم کې به خامخا د نه سعودي هغه وزیر صاحب ته مې چې لاړم سلام علیکم هلکه کښېنه ما نه زما ذهن کې نقشه پرېوته عبرت د هغې بادشاه د زوی د مرګ نه یې واخېست کوم سړی ته جوړ د ده په علاقه کې یو سړي نه قرآن هېر شو په بصره کې چې قرآن ته هېر شو دله راغی وی صاحب حافظ د قرآن حکیم ما نه قرآن هېر شو څه غلطي ته شوې وه نو دا هوښیارو دا پخواني بزرګان دوی به سړی کړاو لږ به زور ورکو چې آینده له بیا دا غلطي ونه کړي وایي داسې کار وکړه چې په مکه مکرمه کې په مینا کې یو جومات دی مسجد خیف هلته به لاړ شي زما یو استاد دی پیر مې دی هغه له به ورشی به راته دعا وکړي نو الله دا قرآن به درته رایاد نو د بصرې د عراق نه مکې مکرمې ته خو بلا پیاده مزل دی قافله کې روان شو ورسېده مینا ته لاړه هلته یې تپوس وکړه مسجد خیف دغه جومات دی اوس هم شته لوی جومات دی او یا پیغمبران پکې دفن دي حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي د مینا په ورځ هغه جومات ته بیا ورځي دغه هغه جومات دی چې جومات ته څنګه ورننوتم تپوس مې وکړه چې ما ته حسن بصري رحمت الله علیه په عراق کې کوم سړی ښولی چې هغه دی هغه نو وایي دغه محراب پکې ناست دا اوس وایي د مازدیګر وخت دی لږ وخت پاته دی وایي ما اودس چې اعدام وکړو کېناستم چې ورېږه مونځ وشي نو دې سړي سره به زه میلاو شم او خپله جت به ورته ووایم وایي په ده ډېر لویه رش دی رمانځه نه مخکې څوک راځي لاس ورسره میلاوئ څوک ورته وایي صاحب دعا راته وکړه څوک ورته وایي ما ته څه ذکر او اذکار وښایه وایي یو سړی راغی په دې سر یې سپین څادر اچولی دی پټ مخ او د سره میلاو شو دی ورته پاڅېده یو بل سره یې لاس میلاو کړ او هغه سړی واپس لاړو وایي زه لا حیران شوم چې دا خو عجیبه سړی دی د مانځه په وخت کې دی لاړ بانګې ویلې دا خو لږ ټیم دی په کار دار چې مونځ یې کړی بیا ته وایي خیر چې مونځ شو زه هم ورغلم وایي چې ورغلم داسې کېناستم دې کونډو باندې مې ورته لاس کېښوده چې صاحب زه یو حافظ یم د قرآن حکیم باندې یو ګناه غلطي شوې ده او ما نه قرآن هېر شوی دی توبه دې ایستې ده او صاحب یې توبه مې ایستې ده بیا به دا غلطي نه کوم
وی دا سر یې داسې اسمان ته اوچت کړه او یې سر یې راښکته کړه وی ما ته وایي چې سوچ وکړه وایي چې هغه سر راښکته کړه قرآن مې را یاد و بیا وایي چې سوچ وکړه وایي چې کوم مشکل دی په قرآن حکیم کې د هغه را مخکې کوم را یاد شو قرآن شریف خوشحاله شم دا خلک ډېر بې سړی دی نیک سړی دی والله تعالی سره دونه کلک نسبت دی چې سر اوچت کړه او راښکته کړه او بیا د ما ته الله تعالی هغه ګناه معاف کړی دی هغه قرآن را یاد شوی وایي ما ته وایي کوم ځای نه راغلی مېلمه صاحب د عراق راغلی بصرې نه زه راته چا وښولم وی حسن بصري راته ښولې هغه را لېږلم یاره په حسن دی الله رحم وکړي زه خو یې په دې خلکو کې ډېر مشهور کړم وی وختي دا سړی دې ولید دا د مانځه نه مخکې چې ماله راغی هغه سپین څادر والا وی مې چې صاحب ومې لیده ودې پېژانده یاره صاحب خو مې نه پېژانده که څادر یې په سر و مخې ما نه بل طرف ته ما خو نه پېژانده خو ما پې تعجب وکړو چې مانځه وخت کې دی بیا څنګه جومات ته ووته وی دا حسن بصري و که نه دی د هر مانځه نه مخکې د بصرې نه دلته ماله راځي او ما سره لاس میلو کې مصافحه را سره وکړي او بیا د جمع مانځه له ځان بصرې ته رسوي توی الزمان او توی المکان دا ځان له باب دی رسوه الله دا ځمکه انسان ته راغونډه کړي په لږ وخت کې ډېر کار والي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی نو هغه به په 6 غنټې کې قرآن شریف ختمه 6 غنټې کې نو صاحب هندوستان کې ټول علما او قاریانو په فتوا ولګولوي دا غلط وي قرآن 6 غنټې کې څنګه قرآن ختموي هغه هوښیار سړی وی ما ته کښېنئ زه به تلاوت شروع کړم که مې 6 غنټو کې درته ختم کړم نو ټیک ده که مې ختم نه کړ تاسو څه وایه بنه د دیني په جامع مسجد کې ورته ټول عالمان او قاریان راغونډ شو کېناستل علما قرآن شریفونه ځان سره دغسې ونیول او قاریانو ورته په یاد غوږ کېښوده او د مازدیګر مونځ شوي الحمدلله پې شروع وکړه د ماښام بانګ یې نیم نو ویلې چې ورناست دی قرآن شریف ورته وی ته کولی شي دا بل سړی نه شي کولی نو حسن بصري نه چا تپوس وکړو دا دومره لویه مرتبه په څه میلاو شوه وی هغه د بادشاه د زوی د مرګ د وجې نه کفا بالموت واعظا مرګ نه لوی نصیحت بل نشته با سوچ مې راغی چې واقعي مرګ نه خلاصې نشته دا خو بادشاه او ګدا نه پېژني نه غریب او مالدار او نه حکیم او مریض پېژني دا خو چې په چا راغی تستې وبس ځان نه به خبر نه بازار کې به روانې ستا به د نوکې جزې به ځان نه به خبر نه په بستر به پروت وارثان به دې پاسې بابا الله د مانځه وخت دې پاسه چې د څادر لري کسا به دې وکړي رونو د مرګ نه بهترین نصیحت د انسان دپاره بل نشته حضرت عثمان رضی الله عنه د نبي علیه السلام مبارک نږدې صحابي دی ډېر نږدې دومره نږدې صحابي چې نبي علیه السلام مبارک ورته د جنت زیری ورکړی دی یو ځل نه څو ځله د احد په غر د پاسه ولاړ دی پې زلزله راله حضرت نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر دی حضرت عمر دی حضرت عثمان دی رضی الله عنهم نو نبی علیہ السلام مبارک دغه غر داسې خپره وبروله ورته اسکت احد چپ غلی شه اسکت غلی شه ته نه خبر چې پتا څوک ولاړ دي رپې یو د باندې پیغمبر ولاړ دی یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ته اشاره وکړه او دوه در باندې شهیدان ولاړ دي یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان رضی الله عنهم او یو مقام کې نبی علیہ السلام مبارک ګډه والې دقسې ناست دی او دا کونډۍ مبارک یې ښکاره دي حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې هغوی ناست حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی همغسې ناست حضرت عثمان رضی الله عنه چې څنګه راغی نو بس زر نبی علیہ السلام سم کېناست او دا څادر یې ښکته پې پټې حضرت عمر فاروق خو لږ تیز طبیعت وی د الله رسول ابوبکر راغی تاسو همغسې ناست زه رالم او همغسې ناست وې او چې عثمان راغی نو تاسو ګوره زر نیغ کېناستلی او خپې مو پټې کړې دا ولې وی عمره د هغه چا نه زه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې ترې حیا کوي یو لور پې د نبي علیه السلام مبارک واده وه چې هغه وفات شو دویمه پې واده کړه چې هغه وفات شوه وایي که ما سره درېیمه لور وې ابه مې م ورکړې وه دونه مینه ده او جناب چې قبر نه به راغې دا عثمان رضی الله عنه دونه به یې وجړل چې ږیره به یې د اوښکو لمده شوه چا دې تپوس وکړو وایي د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جاړې نه او د قبر خواله چې راسې جاړې دا ولې وایي قبر ډېر خطرناک ځای دی که جنت کې د سره دنیا ملګري دي دوزخ کې خو عذاب شته خو یوازې سړي نه نور خلک هم ورسره فارسیبانان وایي مرګ امبو جشنې لاره قیامت کې هم د دنیا خلک دي په یو غمي بل سړی نو زه په یو غم په بل څه ناڅه غلطي زه بل خو په مصیبت کې را سره دی که او قبر کې به یوازې پروت رونو مرګ ډېر خطرناک شی دی
نبی علیہ السلام فرمایي اکثروا ذکر هاضم اللذات الموت. خلکه د مرګ ډېر ذکر وکړئ، ډېر ځان سره یاد کړئ. مرګ څه شی دی؟ حضور پاک مبارک فرمایي د دنیا د خوندونو ختموونکی شی دی. د دنیا لذتونو ختمون دا خوندونه به دله ټس نس کي. د ژوند خواږه دله ختم، بچی پاتې دا د ژوند خوږ شی دی، مال پاتې د ژوند خوږ شی دی، ګرمه بستره پاتې د ژوند خوږ شی دی، ایر کنډیشن پاتې د ژوند خوږ شی دی. خبر له به لاړ شي په یو کفن کې به پروت دی په خاورو د پاسه، او دومره خاوره در باندې د پاسه واچوي چې بیا د هغې نه سړی تقدیرې مړي چې جمدې هم دی نه چې تقدیرې مړی به دې زوته. زما وروڼو مرګ لازما موږ له را روانه دی، او هوښیار انسان هغه دی چې ځان ته مرګ را یاد او بیا چې ماښام سړی سملي او صادر یا پړستن په ځان نسکوره کي، نو دا دې سوچ وکړي لکه چې نیم مرګ راله راغی چې دا زه قبر کې پروت یم، نه زه به څه کوم. ډېر لوی نصیحت دی مرګ، د دې نه لوی نصیحت زما وروڼو ګورې بل نشته. مرګ نه مخلص نشته، خلاصې ترې نشته. هر انسان به مري، څوک مخکې او څوک وروسته، او نه په بوډا دی او نه په ځوان دی. ګورئ بس کومه نیټه کې د انسان دپاره مقرر ده چې هغه نیټه راله، یو سبب ولا الله جوړ کړي، هر سبب چې وي نو نه هغې کې مخکې والی شته او نه پکې وروسته والی شته. ځان مرګ له هر وخت تیار ساتل پکار دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت د نبي علیه السلام ډېر نږدې ملګری. هله چې کله مړ کېده نو ژړل، نو یو سړی وله راغی وایي ته ولې ژاړې د الله بنده، ته خو د نبي علیه السلام ډېر نږدې صحابي او ملګری یې. ګوره عجیبه خبره یې د خولې نه ووتله. وی ژاړم په دې چې سفر مې ډېر اوږد دی او توخه را سره ډېره لږه ده. ډېر اوږد سفر مې دی چې قیامت به کله راځي او کله به ختمېږي د مرګ دا سفر، او توخه مې لږه ده. هغه خپلې توخې ته لګوي، زموږ پکې لا څه توخه ده. بیا درونو مرګ له ځان تیار ساتل پکار دی او د مرګ نه عبرت اخیستل پکار دی. دا جنازه چې موږ په مقبره کې کوو دی کې څه حکمت دی؟ دلته نشو کولی. د افغانستان کار خو جنازه به دلته خلکو کوله او یو 12 کسو به کټ وړاو په مقبره کې به یې ښخاو. نه وایي ټول لاړ شئ مقبرې ته ورشئ، هلته جنازه وکړئ، بیا قبر ته ایثار شئ. د شریعت حکم دی. دې کې حکمت دا دی چې تاسو د دغې قبر نه او د دې مقبرې نه او د دې مړي نه عبرت واخلئ. څوک چې الله تعالی زمونږ چې څومره مردګان وفات دي، د چا مور پلار رونه تربوران رشتهداران، الله یې د ټولو مغفرت نصیب. ګوره دا مړي په مقبرو کې پراته ټول زمونږ دعا ته ګورې محتاج دي. الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. په چا ته څه قسمه تقصیرات تې شوي، ګناهونه تې شوي، یا څوک د قبر په عذاب کې مبتلی، پروردګاره مونږ هغې له سوال کوو ته د قبر د عذاب نه وساتې. الله زمونږ د هدایت ژوند نصیب کړي، مونږ ته مرګ را یاد کړي، الله د ګناهونو نه وساتې، د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي. پروردګاره څوک که بیماران یي په کورونو هسپتالونو کې ته له شفا ورکړي، که څوک قرضداران یي ته قرضونه خلاص کړي، او که څوک تنګدست یي، بعضې مسلمانان تنګدست دي، لاس یې تنګ دی، رزق کې تنګي د الله د حلالو پراخه رزق یې نصیب کړي. هر څنګه پټ کې چې سړی ته وایي دا خو بعضې دی وایي بعضې هلکان خلکو پسې ګرځي چې مونږ له تعویضونه وکړئ چې هلکه یا جینۍ را سره خبرې کوي. د دې متعلق څه خبره ده؟ نو ګوره داسې خبره ده، تعویض که یو سړی په یو ښه مقصد باندې وکړي نو تعویض څه بد شی نه دی. تعویض به مؤثر نه ګڼي چې دا تعویض دا کار کوي. تعویض الله تعالی کار کوي. دا تعویض داسې د دارو په مثال یو شی دی. بل تعویض هغه تعویض پکار چې کوم تعویض کې د الله نومي، د الله صفت د پیغمبر نومي، خو د غلط مقصد دپاره تعویض کول ګناه ده. که یو سړی دې دپاره تعویض وکړي، مثال په طور چې ښځې سره خاوند رواني، یا خاوند د ښځې سره رواني، یا ورور د ورور سره رواني، یا په کور کې دننه رواني وي، او د هغې دپاره څه دم یا درود یا تعویض وکړي نو دا ښه خبره. او که یو سړی دې دپاره کوي چې یو مسلمان ورور رانه خفه دی، په ښه نیت مسلمان ورور مې تعویض وکړم چې ډېره سره خبرې کوي، بیا هم ښه ده. او که په غلط نیت باندې په غلط سوچه د یو هلک متعلق څوک تعویض کوي یا د یو جینۍ متعلق څوک تعویض کوي نو ښکاره خبره ده. دې کې ورته تپوس اړو خبره نه شته، دا خو ګناه ده. دا داسې ګناهونه نه هغه تعویضګر له داسې ګناه پکار ده او نه طلب پکار ده. یو لطیفه به درته ویم، ما یو ملګری و، هغه چې د یو تعویضګر له تللی وایي ما له د عشق تعویض وکړه، نه هغه له تعویض وکړه او ته یې چې 2 روپۍ به راوړې، 15 روپۍ ته یې اخېستې. نو ما ته هغه هلک خبره کوله، زما د سکول ملګری و د کلاس، ما ته یې ویل تعویض کار ونه کړ چې 15 روپۍ هغه زمانه کې خو ډېر شي و، چې 15 روپۍ رانه واخېستې او تعویض کار ونه کړ. وایي چې ته راشې را تعویض اوس پړه چې دې کیسې لیکلې، وایي چې مې اوس پړ د په هغې کې لیکلي چې زما کار وشو که ستا کېږي او که ستا نه کېږي. ګرانو محترمو اورېدونکو، شپې ورځې
لنډیږي پاسه غافل د ځان وکړه علاجونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم سبا به جاري پارمان ربنا تا کوي پرسان د ځان دشمن بیا به وکړي ارمانونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم غم د دنیا کړي کرو کوره هېره دې دا د تیار د ګوره پکې پراته دي اجدها لړم مارونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې شي حاضر منکر نکیره او کته بادشاہی کا فقیر درنه بغواړي تور لحد کې جوابونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم هغه باغ هغه بهار نه راځي بیا باید شاطر شوی وار نه راځي بیا د عظیم سفر دپاره تو خواخله دا سفر دې په دې لار نه راځي بیا قزاګانو ته خندا کړې که بلبل ته ستا اختیار دی د اختیار نه راځي بیا احمدین طالبه زر یار پخلا کا کنی سنگ لدی دلدار نرازی بیا چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم خلاص به نیکان په نیک عمل شه که ګنهګارې رب دې مل شه پګروس بدل کې درله واړه اندامونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم که ته د کل جهان سردارې یو ځل به زه د مرګ په لارې ستا په شان ډېرو نه شو پاتې جیدادونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم بیان کوتا که شیر زمانه یو ځل تلل دي دنیا نه جوړ به پتا شي هم د خاورو انبارونه دلته غم وروره غم وکړه د ځان دپاره غم او غم وکړه د ځان دپاره غم چې سبا مروړي
لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروړه غم وکه د ځان دپاره غم او غم وکه د ځان دپاره غم د جدایۍ درس غږیږي مرګ ته د شپې ورځې لنډیږي پاسه غافله د ځان وکړه علاجونه دلته غم وروړه غم وکه د ځان دپاره غم او غم وکه د ځان دپاره غم چې سبا مروړې لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروړه غم وکه د ځان دپاره غم او غم وکه د ځان دپاره غم سبا به جاړې پارمان ربنا تا کوي فرسان د ځان دشمن بیا به وکړي ارمانونه دلته غم وروړه غم وکه د ځان دپاره غم او غم وکه د ځان دپاره غم چې سبا مروړې لکه مچ دواړه لاسونه دلته غم وروړه غم وکه د ځان دپاره غم او غم وکه د ځان دپاره غم غم د دنیا